شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو موجود مجید اخوی کې د نن نه څه موده وړاندې څو ورځې مخکې یو پروجیکټ انور سید به ته ملاو شوی اے اس کنسټرکشن کمپنۍ ته چې کوم 41 مرلې پلاټ په دغه شارټس کې تاسو ته ښکاري چې ډېر میګا پروجیکټ دی. د بنیاد نه واله تر د لنټره پورې چې څومره کار و هغه تر دې حده پورې وشو. دغې پورې اګریمنټ موجوده، انور سید به موجود دی، حاجي صاحب هم ولاړ دی. دوی سره خبرې اترې کوو دغه پروجیکټ والي سره. نو موږ سره اوسئ. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې صحت؟ دا انور سید به هم په مقاوجه ولاړ سپاټ باندې بل ستاسو چې کوم کار و هغه هم تر لنټره پورې وشو. هغه د پرون لنټر شوی الحمدلله ښکلی بهترین. نو څه وایي اس کنسټرکشن کمپنۍ والې سره بل انور سید به هم ولاړ دی که څه ړکې ګیله شکوی یا څه داسې د دوی د کار والې سره دغه کتونکو ته م وایي انور سید به هم په مخه موجود دی. نو څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو داسې وو چې انور سید سره مخکې خدای شته تعارف هم نه و. دلته زموږ یو دوه بلډینګونه چې یو د خالد او یو د شیرشاه دا زما خورۍ نه دي. او جی هغه یو هغه دی او دا دی. جی جی مخامخ کار د کارونه چې وو خدای شته موږ ولیده نو ډېر ښه کارونه وو. جی جی بل دی اخلاصمند سړی دی په خپله هم. دا خو دلته د کیمرې په مخ کې درته وایم خو د کیمرې نه بغیر مې ویلي. جی جی نو د ډېر مخلص سړی دی چې موږ ورته هر څه ویل دي چې دا کار دغه شان وکړه. ما ورسره اګریمنټ کړی دی او که نه دی کړی. جی جی په اګریمنټ کې شته او که نشته خو چې ما ورته کومه خبره کړله ده کړله. 41 مرلې ځای دی. جی جی په دې کې برې 8 کمرې دي، 15 کمرې لاندې تاخانه کې دي، 8 مرلو کې لاندې تاخانه هم جوړه کړله او جی دکانونه هم پکې دي نه 15 دکانونه دي. دا موږ د شروع د تعداد نه شروع د لنټره پورې د څه موږ اګریمنټ کړی دی. چاردیوالي هم پکې شامل دی، ګیټونه هم پکې شامل دي. دا به کوي نو د کسانو کار چې دی ډېر یو ښه کار دی. هغه څنګه چې موږ په زړه کې د هغې نه ښه کار. صحیح. حاجي صاحب دا کیمرې په رڼا تاسو ډېر وخت دا ډېر پښتانه موږ ګوري بهر ملکونو کې مسافر هم دي داسې خلک چې هغوی په ذهن کې یاره آبادي به کوو نن یې کوو سبا یې کوو دغه ټینشن کې ځان اچولی چې یاره نن یې کوو سبا یې کوو په چای وکړو کله چې وطن ته لاړ شو کوو به. نو دغه خلکو ته څه وایي؟ جي دا خبره ده چې زمونږ خپلوان هم دي دا کار کوي. جی جی کار یو د تعمیراتو جوړولو کار په کشمیر کلي کې دي. او ما ته ویلي وو 2-3 ځلې په ما پسې راغلی دلته زمونږ ورسره ښیښې هم د زما ورېره هم په هغو واده ده. جی جی نو هغه ویل چې دا کار به بل چاله نه ورکوي. دا به موږ لا دا کار چې ما ولیدو نو ما بل چاله زه نه ورکوم ځکه دا خبره په ده کې دا ښه ده چې یو خوا نه ګوره که څوک موجود وي که نه وي موجود. ګوره دا شیرشاه چې دا مخامخ بلډینګ شاته ګورې بخت صاحب ته دی د کیمرې ګورې دغه چې دی زما د خورۍ دی او زما خورۍ هم تللی سعودي کې و. دا 2 ورځې کېږي چې راغلی دی. تا به لیدلی و که نه به لیدلی او هغه راغلی دی. نو دا دلته موجود هم نه و. هېڅ موجود نه و. د هغوی په غیر موجودګۍ کې چې کوم کار تاسو وکتو نو هغه ما په خپله د ده کارونه به کتل دي. که پکې ډېر کې انوال نه و هغلته یو وراره و هغه به په ډېر پکې انوال و. خو زه هم چې ورغلم د دوی کارونه چې هغه ورته چا د خبرې 15 فوټه پردهوال ویلې 16 فوټه کړی دی. ورته ویل چې دا یوه کمره پکې کمې ویلې مګر ده ول هغه پوره کړله. نو په دې اساس باندې موږ د دې نه ډېر راضي. صحیح. نور هم زما د ماما د زامنو دي زینې دي او هغه وویل چې موږ یې جوړو انشاءالله تعالی چې هغه هم ولور. صحیح. ډېره مننه حاجي صاحب، خوشحاله شئ. یو جهان مننه کتونکو د حاجي صاحب چې کومه رایه وه هم تاسو سره شریکه کړه. دوی چې یاره دې نه وړاندې 2 پروجیکټ چې زموږ شوي دي په رشته کې هغه هم موږ کتلي. دا 3م پروجیکټ دی او انشاءالله مزید هم 2-3 پروجیکټ نور هم دي هغه هم اس کنسټرکشن کمپنۍ ته باندې قریب دي چې حواله شي. دغه خبرې تاسو واورېدلې. انور سید به یې ولاړ دوی هم خبرې اترې کوو. هم په سپاټ باندې موجود دی. ستاسو چې کوم پروجیکټ و هغه بس ان قریب ده چې ختمېدو واله دی. نو دې والې سره د تخبې چاپېرچل یا په ټوله پښتونخوا کې یا پاکستان کې چې څومره کتونکي دي مختصر ورته څه پیغام ورکوي؟ جلاله مونږ خو دغه وایو زمونږ خوشحالي دا ده چې زمونږ کسټمر ولاړ وي عوام مطمئن وي. مونږ دا غواړو جلاله، دا نه غواړو چېرې د کار کې تاوان وشو نقصان وشو سیخ ډېر ولګي سیمټ ډېر ولګي. دا پرېږده که سیخ سیمټ ولګي د 50-60 هزار روپو لګي دې خو د مالک کروڑونو روپۍ لګي. دې نه خو دا کور چې جلاله تیارې A to Z دروازه رنګ کلر فټینګ دا ډېر په هیوي ریټ پرې وځي. او دا چاته پته چې چا کور جوړ کړي دغه لږ تپوس وکړه. یو هغه ټکداران دي چپو والي هغه غریب ډېر ذهني مریض شوي که نه. دا حاجي صاحب د الحمدلله سلم نه دی خبر ځکه دلته ولاړ دي د خپل مطمئنتیا دپاره. نور حاجي صاحب ته خپل سټاف ته موږ وایو یوازې حاجي صاحب نه چې زما کم ځای کار روان دی زه خپل سټاف ته یم تاسو همیشه زه یم او که نه یم زما خیر مه لټوئ زما بچت مه لټوئ.
ورې په قیمت کې به تاسو په خپل د دې شي ذمہوار یې جی جی زما تر په تاسو سیمټ پراته دي سیخ پراته دي زه په زما رور دی هغه ګرځي په کارونو باندې یو ځای کې بزنه هغه باندې تاسو خپل عقل نه کار اخلي جی جی بل ځای موږ سره شاګردان نشته الحمدلله ټول کارګران دي 2500 روپیا ورځ په تغبه کې کار کم ځای کې ورکوي او موږ ورکو مولې ورکو ټینشن نه پر دې کارونه دي یار دا وایي تبا کی نو همیشه چې هم تاسو هغه خلکو له کار ورکوي چې کم پروفیشنل دي کم په دې پیړ کې پاتې دي ستاسو دغه نه خبر دي هغه خلکو له کار ورکوي موږ نن سبا په چترو باندې بلا کوشي چې په چترو تر کوشوي ته بس خبر شي جاله خو هغه گزار خوري اوس ماشاءالله 2025 دا دی په ختمېدو وو وایو خلک ډېر پوه شوي دي زه خپل عوامو ته یو وایم چې دوی دپاره موږ دا دی دفتر کولاو کړی دی بل زموږ دویم برانچ انشاءالله په مردان باندې ډېر جلد نو دا موږ دوی دپاره 3D جوړ کړو میپ ورته جوړ کړو د کور د جوړېدو نه مخکې ورته کور وښایو د هغې نه بعد به د نه موږ کار کوو دغه دوی له موږ فري ورکوو 1 روپیا چارج د دې موږ نالو جلاله زموږ دغه یو میسج دی صحیح ډېره مننه انور صاحب به خوشحاله شي کتونکو څنګه انور صاحب به خبر وکړه چې نن سبا دوره ډېر اډوانس شوی دی هر سړی که یو کار کوي نو لس ځای تپوس کوي بل په مارکیټ کې هم کمپټیشن دی هر سړی کوشش کوي چې یاره زه د دې بل سړي نه مخکې شم مقابلې دي مارکیټ کې سٹارټ دي نو په دغه حالاتو کې چې یو سړی تا ته کار ولکوي نو پوه شي چې ته د کمال نه ډک یې او ستا چې کوم سټاف دی یا ستا کومه کمپني ده دا یو بااعتماده ده بله دوی چې کومه کمپني ده دا د ګورنمنټ اف پاکستان نه رجسټرډ موږ تاسو ته بار بار وایو چې دا یو رجسټرډ کمپني ده او رجسټرډ سړی چېرې هم داسې غلط کار نشي کولی ځکه چې هغه حکومت له باقاعده ټیکس ورکوي چې ټیکس ورکوي او داسې غټه کمپني چلی نو سوال نه پیدا کېږي چې هغوی په کار کې داسې څه خبره راشي بلکې ستاسو ذهن کې داسې صحیح د انور صاحب وایي نه څه سوال یې څه پوښتنه او تاسو وایي چې یاره دفتر ته ورتلی نه شو د کمنټ سیشن کې هم تاسو خپله رایه موږ سره شریکولی شئ د دوی د کار حوالې سره څه قسمه پوښتنې کمنټس کې هم کولی شئ په سکرین چې کوم نمبر ښکاري 0345 80 530 واتساپ هم پې شته او ډایرکټ پې کانټیکټ هم کولی شئ انور صاحب دوی سره یا په تخبه کې دننه څوک یې راځي خواهشمنې د ایس کنسټرکشن کمپنۍ آفس ته نور تورو پلازه کې په ملکان روډ په سیکنډ فلور باندې انور صاحب وایي ناسي انور صاحب وایي خپل اعتماد برقرار ساتي ستاسو دپاره د دوی سروس 24 غنټې حاضر دی نو بالکل وختن په وختن به راځو دوی ته به دغه کیمره مخامخ کوو د دوی د کسټمر سره د دوی سره به خبرې اترې کوو ستاسو د معلوماتو دپاره انشاءالله ښه د باد او بریالي اوسئ د الله